أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء. سورة الزاریات آیت کریمہ اور دا صحیح مسلم حدیث نمبر 6748. دائے خبر تناظر کے مالستری کم چتے رفتہ منگوادک لیوا چھے انشاءاللہ قرآن مجید کی چکم قصص واقعات بیانی کی ناغی تفصیلی تذکرہ بکو اور کوشش پدا کو چھپائے کہ صحیح اقوال دا صحیح احادیث و پرنا کی بیان کو آغا اسرائیلی روایات چاگہ دا قرآن و حدیث مخالفی داغی تردید کو اور قرآن مجید دا کم و مقاصد دا پارا دا واقعات بیانی چاگہ مقاصد و بانزان پوئے کو دے وجہ دارا چا قرآن دا قصو کتاب نہ دے دے چے کما قصے ذکر کی اگر دا عبرت تا پارا بیانی داغی اہداف ہم تیرہ جمعہ ماخولو اور پہ کہ یو ہدف پاتشے ہو آغا ہدف احادیث کا رازیخ. اللہ رب العزت زمک آسمان پیدا کلل اغیبان شپگر وزیو لگولے دا یہود و روایت دارے چا اللہ رب العزت ستڑی شو تکاوٹ ورتو شو پدے وجہ آگا دا خالی پور زرامو کو آرام دا پارا داغی جبہ کی چکم لفظ استعمالی کی داغی دا پر بیا عربے کے ثبت استعمالی کی دا داغی و نظریہ دا اللہ پبارکی کفری الفاظو اللہ رب العزت ستڑی کی گنا پاغا تکاوٹ نہ رازی پدے وجہ قرآن مجید یوزے کے دزمک عثمان دا خلق ذکر کرے دے واقعہ بیان کرے دا داغے آخر کے فرمائی چما مسلہ من لغوب منگتا سے تکاوٹ استڑے والے نہ حاصل شیخ یعنی یہود دروغ ہوئی اللہ رب العزت کائنات کا پیدا کری تدریجن پہ کہ داغا مقاصد دخل یو سڑے دا اللہ پہ حکمت نہ پوئی گی تو دا اللہ پہ بارے کے دیکھو غلط استدلال نہ کئی گنا دی دا اللہ نے اسا مخلوق جو کڑے چگندیا وستڑی کی دا سلورم ہدف تے چ قرآن مجید پدے واقعاتو کی دا یہود و دا نصارا و دا باز مزاعم و دا خیالات و تردید گئی اور شاید دے بنابان دے اللہ رب العزت دا سیدنا عیسیٰ و زکریہ واقعاتم بیانی تا خلق و خیال لائے چی عیسیٰ ابن اللہ دیکھ مخطرو سویل چیرا موجودہ یہود موجودہ نصارا دانے گنی ٹھیک دا دے ملک کی بنی نہ گنی بار گنی خلق آگا بین الاقوامی واعظ ڈاکٹر ذاکر نائک پابندی لگے دلے دا بیرونی ملکون ہوئی دا غی وجہ دا آگا نو تا پوسلشو آگا پابندی نو خما یورپ کے دیر زوینوں کے ویلی دی چی اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد دے پدے وجہ عیسیٰ ابن اللہ نہ دے زمان خلاف اگی یو شورشو کو یو شور غوغے جوڑ اکڑا چی دا خودے زمان بنیادی عقیدے تا نقصان ور گئی
دې وجه په مای پابندي ولګولا نو ما ویل چې خالص توحید نشم بیانول استاد ملک سبو دینا معلومیږي چې اوسم د بعض خلقو دا خیال لري چې عیسی علیه السلام حقیقی طور ابن الله دی. تیر به مونږ ویل دا چا خیال نه دی، دا چا خیال نه دی، دا زموږ کتابونو لیکلي دي کبیر وغیرہ، لیکن دا نه و پتا چې آیا اوسم داسې خلق شته دی. نو اوسم داسې خلق شته چې هغې عیسی علیه السلام ته حقیقي ابن الله وایي. نعوذ بالله من ذلک. د قرآن مجید د واقعاتو د بیانولو مقصد هغه عبرتونه توحید ښکاره کولی. دا څلور اهداف دي انشاءالله موږ به کوشش کوو په دې باب کې. کله چې یو څیز بیانېږي هغې ته څه بنیادي خبرې خلک کوي، هغې ته تمهیدات وایي. تمهید لومبنی پیغمبر چې د هغه تذکره قرآن مجید کړې ده، کم چې د انسانانو والد محترم دی سیدنا آدم علیہ السلام، داغه تذکرہ قرآن مجید وہ مقاماتو کې کړی دا. هر مقام کې به انشاءاللہ موږ داغه وضاحت کوو چې دلته کې ولي کوي داسې. اولی قرآن مجید داغه د واقع بعض حصے دلته حذف کوي او دلته بیانوي. ریو حکمت ما تیر جمعه کې ویلو چې اصل کې قرآن د قصې کتاب نه دی، دا تاریخ کتاب هم نه دی. که سړی په دې کې تاریخ ګوري په دې کې تسلسل نشته واقعاتو کې. دارنګې دا بطوري قصه نه ده، دا د هدایت کتاب دی، د تقوا کتاب دی، د عقیدې د زده کولو کتاب دی. قرآن قصه صرف دې لپاره ذکر کوي چې د هغې مختلفو صورتونو کې د مختلفو عناوینو د لاندې د هغې صورت کې د هغې قصه مقصد واضح کړی شي. په دې وجه بعضې ایسې به ته حذف کړي چې د هغې تعلق د هغې صورت مضمون سره نه وي، او بعضې به بیانېږي ځکه چې تعلق یې د هغې صورت د مضمون سره وي. په دې ځان پوهول پکار دی، د قصه کتاب نه دی. په دې وجه موږ به د واقعاتو بیانولو کې تتبع و تلاش چکو نه کې سمرچ مساله ونه لګو، ته دې ضرورت نشته دی. هغې وجه دا ده چې قرآن مجید دا د هدایت کتاب دی، د رهنمایۍ کتاب دی، د نیغ لار ښیي. ته دې واقعاتو اصل مقصد دغه دی. سیدنا آدم علیہ السلام چې کله نو پیدا شوی نو د هغې نه مخکې حالات څه وو. قرآن مجید یو لفظ استعمال کړی، رستو وضاحت کوو د هغې. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ځمکه کې زه یو خلیفه پیدا کوم، یو داسې قوم چې د مخکني قوم ځای واخلي. دا مخکنی قوم سره جنات دي. او قرآن مجید فرمایلی دی والجانو، د جان د پیریانو د پاره داسې دی لکه څنګه چې زموږ د پاره سیدنا آدم علیہ السلام دی. تو جان خلقناه من قبل من نار السموم، د جان پیدائش د پیریانو د اب د نیکه پیدائش د انسانانو د نیکه د سیدنا آدم علیہ السلام نه مخکې شوی دی. دا قصه نه کوو، دا د قرآن حقایق دي. دا ملائکه چې ویل چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، دا تخمین نه و، دا د پیریانو په حالاتو قیاس اصل کې چې دا قوم د هغې قوم قائم مقام دی. نو څنګه چې هغې وینې تویولې داسې به شاید دی وکړي. پیریانو ډېر فسادات کول، د دې وجې نه هغې بیا جزایرو ته وغورځولی شو. خیال د هغې دا و چې دا به د هغې قوم قائم مقام وي، او د هغې هغه نحوستونه، د هغې تباهۍ، د هغې ګناهونه دا هم دې کې موجود دي. او بیا نحن نسبح بحمدک کې هغې وایي دا چې ربه ولې زموږ نه څه کوتاهي شوې ده، ستا په بندګۍ کې ستا په طاعت کې هم موږ نه څه کمی نه کېږي. و
وضاحتونه ورسته کو خدای سو بنیادونه دې زده کول پکار دي. جنات چې نو پیدا د هغې نه مخکې الله څه پیدا کړو؟ ملائک پیدا و. ملائک الله جناتو نه مخکې پیدا کړي. دا خو مونږه ذی روح مخلوق شروع کړو چې آدم د هغه نه مخکې پیریان، د هغه نه مخکې ملائک، د هغې نه مخکې څه د هغې نه مخکې ځمکه ده، اسمان دی، عرش دی، کرسی ده، قلم دی، عقل دی او نور دی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. د دې څیزونو په باره کې خبرې کول پکار دي چې الله د ټولو نه مخکې څه شی پیدا کړ. دا د صحیح مسلم کوم حدیث چې ما ویلی دی دا ما دې دپاره ویلی دی چې په یې کې دا لیکلي دي چې الله خپله اندازه د دې مخلوق د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د قلم په ذریعه باندې لیکلی وه او هغه وخت د الله عرش په اوبو باندې و. دې کې 3 څیزونه ذکر شو، یو اوبو، دویم عرش او دریم قلم. یعنی ځمکه اسمان لا نو پیدا، د هغې ته پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د خپل مخلوق په باره کې خپل علم د قلم په ذریعه باندې لیکلی و. هغه وخت کې د الله عرش په اوبو باندې و. تو 3 څیزونه دا مخلوق شو. دا صحیح حدیث دی، په دې کې 3 څیزونو ته اشاره کوي چې دا 3 څیزونه دي. نو په دې کې موږ څه ووایو چې عرش مخکې پیدا دی، که اوبه مخکې پیدا دي او که نه قلم مخکې پیدا دی. دا حدیث صحیح دی، په دې بحث کوو. خو ټول نه مخکې راځو هغه 2 نورو خبرو ته چې دروغجنې دي. خلق وی دا چې اولو ما خلق الله العقل، الله د ټولو نه مخکې عقل پیدا کړی دی. دې حدیث باره کې ابن حجر رحمه الله دا فتح الباری ما سره ده، په دې کې لیکلي دي چې دا حدیث ثابت نه دی. د دې حدیث بنیاد نشته دی. اول ما خلق الله العقل، عقل خصیص دی. انسان د ډنګر نه د عقل په بنیاد باندې جدا کیږي. د عقل د افضلیت نه د غوروایل نه انکار نشته، لیکن بطور حدیث چې آیا واقعي لومبنی سیز الله عقل پیدا کړی دی دا ثابت نه دی سره. دا حدیث چې کله ثابت نشي نو دې ته حدیث ویل ګناه دی، دا دروغ دی. دې ته حدیث کذبون وی، دا دروغجن خبره ده، دروغجن قول دی. دویم هغه خبره چې دروغجن ده هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا جابر نه تپوس کړو چې جابر تا ته پته شته چې الله اول څه پیدا کړو؟ هغه فرمایل ما ته پته نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا جابر د ټولو نه مخکې الله ستاسو پیغمبر نور پیدا کړی. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات منکر نه یو، داغه د صفت نه منکر نه یو. هغه صفت کوم چې صحیح حدیثونو کې راغلی دا حدیث دا کوم چې وای خلق چې اول ما خلق الله نور نبی کا، دا حدیث کم ځای کې لیکل دی. حدیث پدې نه ثابت دی. مونږ ته پته را مولانا اشرف علي تانوی نه واخلې تر اخري دیوبندي عالم پورې ټول دالی کی چې رواه عبدالرزاق. دا حدیث امام عبدالرزاق لیکل دی، دا معلوم دی مونږ ته. لیکن آیا په دې وینا باندې سړی خلاصيږي چې دا حدیث ته فلانی ځای لیکل دی؟ دا دعوه کافی نه ده. داغه وجه دا چې د عبدالرزاق تفسیرم چاپ شوی دی، داغه مصنفم چاپ شوی دی. 2 کتابونه داغه غټ، یو تفسیر دی یو داغه د حدیث کتاب دی.
نو دا روایت نو دا هغه په تفسیر کې شته نو دا هغه د حدیث په کتاب کې شته اشته موږ سره کتابونه الحمدلله دا کتاب دا حدیثونه دا حدیث دا په هیڅ کتاب کې نشته جنگ کوي خلق ته جنگ خبره دین په جنگ نه حل کیږي دین مسائل دا په بحث و مباحثه کیږي کم ځای چې ګوره بس یو سړي سره معمولی خبره راشي او هغې نه هغه نه ځان رکشي هغه ویږي نه زه ډېر لوی علامه یم هغه ته ځان مسلمان ښکاري را نور ټول کافر ښکاري بې دینه ورته ښکاري مسلمانانو رویه دا نه وي مسلمان کار دا وي چې اول هغه هغه څیز ثابتوي زمونږ ایمان دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخلوق کې د ټولو نه افضل دی دا زمونږ ایمان دی په هغه باندې ایمان وروړل دا زمونږ بنیادی فریضه ده دا هغه کمالات منل کوم چې قرآن او حدیث لیکلي دي هغه زمونږ د ایمان حصه ده دې کې څه شک نشته ترکمه چې په مخلوق کې زمونږ د ټول نه سوا مینا د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره نه وي نو موږ به مؤمنان نه یو دا خبره زبانی مه کوئ دا عمل نه ثابت هم کوئ مونږ کوو الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې که مخلوق خفه کېږي د مینې او د ایمان تقاضا دا ده چې هغه ویلي دي ټیک دی داسې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې خبرې کوي نه به غم د سنت په طریقې او نه خادي د سنت په طریقې ستاسو مینه د پیغمبر سره د مینې خو اصول لري چې ان المحب لمن يحب مطیع د یو سړي چا سره مینه دا هغه فرمان برداري دا خبره مني دا هغه د رضا کوشش کوي دا څنګه مینه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل مطابق عمل نشته زما سره مینه ده دروغجنه مینه وي لو کان حبک صادقا لا طعته کستا مینه رښتینه وي تا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان برداری کړي دا دروغجنه خبرې دي یو سړی سراپا بدعات کوي شرکیات کوي دا د رسول سره سمینه کال تیر شي او کال راشي ما سوا د ربیع الاول نه هغه درود شریف نه وایي دا مینه ده په ټول کال کې د جون په هیڅ حصہ کې هغه خپل پیغمبر نه یادېږي صلی الله علیه وسلم دا څه مینه دا ټیکدار جوړ شوی دی دا زموږ مینه د پیغمبر سره په دې وجه موږ دا ثابتو چې دا هغه نور د ټول نه مخکې پیدا شوی دی دا خو د عقیدې مسله ده چې د ټولو نه مخکې څه شی پیدا شوی دی کوم حدیث چې ما ویلی د صحیح مسلم په کې 3 څیزونه دي اوبو عرش او قلم د دې نه علاوه نور د اولیت ذکر نشته دی دا حدیث کوم ځای بیا ما بدري و ځان دی باندې کړول دی چې یا جابر ان اول ما خلق الله نور نبی کا دا روایت د ټولو نه مخکې ابن عربی کوم چې صوفي دی حاتمی دا کتاب تلقیح الاذهان دا کې هغه نسبت کړي ټول نه مخکې عبدالرزاق ته بل چانه دی کړي صوفیائی پر جہل کې هغه مبتلائی غریبانان تاریخ و خیال لائے چې کتا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ موي د دې لپاره چې دا دین ته تقویت ورسي ناغي ودا جایز دي او دا دروغجن قوم ده دیتا حدیث نه معلوم چې من کذب علی متعمدا چاچه پما قصدن دروغ وي دا جهنمی ده صوفیاء کرام د حدیث په باب کې ډېر کمزور دي تاریخ خپل خیال لاره صحیح مسلم تاسو راواله داغه مقدمه وګوره امام نووي چې داغه شرح کې څه لیکلي دی هغه وګوره هغه وی دا زاهدین عابدین پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وی په حدیثو کې او دې خیال لای چې دا دروغ مونږ په هغه نه وایو دا دروغ مونږ داغه د پاره وایو چې کله چا د پاره وایو نو بیا خیر ده
دا هغې یو دوکه ده په عربی پوهېږي نه دغلته کې کاذبه علی دی تا ته به زه یو بل حدیث وښیم چې هغې به دا تعویل نه کېږي من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار چا چې ما ته هغه خبره منسوب کړه چې هغه ما نه ده کړې دا سړی جهنمي دی دې کې کذب لفظ نشته دې کې من قال علی ما لم اقل د هغې خو د کمزورۍ یو وجه دغه ده چې د هغې خیال لای چې هره هغه خبره چې په هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته تقویت رسی نو اگر چې هغه رسول الله نه فرمایلی نو هغې ته مونږ قال رسول الله ویلی شو حالای چې محدثین دا خبره نه تسلیموي دویم د هغې وجه دا ده چې هغې په خوب کې یا په کشف کې هم احادیث تسلیموي حال لای چې د دین په معاملاتو کې د کشف د الهام او د خوب اس حیثیت نشته دا دوه بنیادی وجې دي د هغې وجې نه صوفیای کرام په دې ګمراهۍ کې په دې ضلالت کې ننوتي دي هغې ته مونږ سوا د بخښۍ نه څه سوال نشو کولی چې الله دې ورله غلطي معاف کړي ځکه دا ډېر لوی جرم دی کافر مافر مونږ چاته نه وایو آیا خلکو کې مونږ نه یو امام جوینی به دا ویل چې چا په رسول الله دروغ وویل دی کافر دی دا امام شته داسې خو هغه د ټول امت نه جدا دی دا دروغ چې وایي ظالمان د دې خیال لای چې په دې دین ته ترقي رسي دروغ یې ویلی دی ګناه یې کړی دی او کبیره ګناه دی په دې وجې د بخښنې سوال ورلګو ځکه مسلمانان دي لیکن دا اقوال د هغې غلط دي شان ورشاه کشمیری رحمه الله خپل کتابونو کې لیکلی دي چې کله د یو حدیث په سند کې څوک صوفي بزرګ راغی که نه نو فغسل یدیک منه د هغې حدیث نه لاس ووینځه علماء دیوبند هم لیکلی دي خو کتاب څوک ګوري نه په دې خبره که تاسو پوه شوي یې نو په دې به اوس پوهېږئ چې صوفیای کرام په حدیثو نه پوهېږي د حدیث دپاره ځان له خلګي د فقه دپاره ځان له خلګي د تفسیر دپاره ځان له خلګي دا خو زمونږ دور دی چې یو سړی هر فن مولا دی محدث هم دی فقیه هم دی مفسر هم دی نحوي هم دی صرفي هم دی هر څه پکې دي حالای چې یو سړی هر څه کې کمال نشي پیدا کولی نو داسې ډېر لوی لوی صوفیا دي چې د هغې په کتابونو کې بې بنیاده روایتونه دي یو ډېر لوی صوفي بزرګ د علم الکلام یو ډېر لوی نوم امام غزالی رحمه الله ډېر لوی نوم ده د دین اسلام د عقایدو د هغې د اعمالو فلسفه څه ده ایک حکمتونه څه دي په هغې د هغه بنیادي کتاب احیاء علوم الدین عام خلک هغې ته احیاء العلوم وایي ډېر بهترین کتاب دی لیکن محدثین لیکي چې کله د ده حدیث بیانوي نو هغې ته غور پکاري د حافظ ابن حجر استاد حافظ عبدالرحیم عراقی وي هغه ته هغه په کتاب تنقید لیکلی دی احیاء علوم باندې صفحه په صفحه لیکلی دی دا حدیثو تحقیق دی د هغې چې دوکه نشي انسان چې پته ورته لګېږي چې دا کوم حدیث دلته دی بیانوي دا صحیح هم دی که نه امام سبکی داغه لګبګ 800 یا 1500 حدیث داسې دي چې هغې لیکلي دي او هغې باره کې لیکلي چې د دې څه ثبوت نشته بنیاد نشته علما کار کوي دا نه چې ته حدیث تنقید وکړې نه خلک به څه وایي دی پلاني سره نالګي د ځګې داسې ووایه اره پاګلانو کاري دا خلک ټول عمر د لګي او د نالګي په بنیاد باندې دین قبلي او دین رد کوي مونږ د لګي او د نالګي په بنیاد نه کوو جاهلان دي هغه د علماو په باره کې هم دا سوچ کوي مونږ د صحیح او د غلط په کوشش کوو چې صحیح کم دی او غلط کم دی دا د لګي او د نالګي مسلې نه الله په فضل مونږ ځان ډېر مخکې بېغمه کړی دی امام فخر الدین رازی رحمه الله ډېر لوی مفسر دی لیکن دا کتاب راواله تفسیر کبیر بشمیره موضوع روایتونه یې وکړي اس بنیاد باندې راغلي روایتونه نو
بار کیف د چا چې کم فن دی بس پاغي پويږي. صوفیای کرام هغه د باطن په اصلاح پويږي، بس دغه داغي فن دی. حدیث داغي فن نه لہذا موږ داغي نه حدیث نه اخلو. ابن عربی صوفی دا قول کړی دی او د دې نسبت هغه عبدالرزاق ته کړی دی. او چې کوم علماء کرام صوفیا هم دي خدای په کتابونو کې ودا موجود دي، لکه د مولا تانی کتابونو کې ودا موجود دي، ولا صوفي دي. سره دې چې حدیث کې داغه درکشتره لیکن هغه اعتماد ډیر زر کوي. د حدیث په باب کې موږ اعتماد نه کوو بچا. ترکمه چې یو سړی د حدیث په باب کې د صحت التزام نه کړي موږ په اعتماد نه کوو. دا ذهن ځان له جوړ کې صحیح بخاری او صحیح مسلم باندې ولې مونږ اعتماد کوو؟ هغه کوشش کړي چې د هزار ها بلکې د لکونو روایتونو صحیح حدیث راوباسي. چې کوم محدث دا التزام نه کړي، لکه مشکات دا التزام نه کړي، باغان دادون د اعتماد مګو. دا خبره ده د خلقو د پاره کوم چې حدیث باندې پويږي یا د حدیث نه د فائدې غستلو کوشش کوي. ऐसे घटो खैर अखबार बता दे जी के हदीस लिखल है, अखबार के हदीस अखबार बता हदीस है अवामी अगवी ऐसी लिखल है ऐसी लिखल है. नमाज कम नमूना था तवा गस्तल इमाम राजी दारेंगे इब्न अरबी और इमाम गजाली दा वाला खलक दे तालवेलवे खलक दे लेकिन दादा की फन न दे. बार के दा दो रिवायतुन हो बिल्कुल खंडम दी तदे हिस सबूत निश्तरे. अल मवाहिल दुल दुनिया के दा इबारत लिखल है ताकम जी मुंगा हुए चे या जाबिर अव्वल इन्ना अव्वल मा खलक अल्लाह नूर नबीक सनद अगम लिखी रवा अब्दुर्रज़ाक. दा अब्दुर्रज़ाक पखपलो किताबों के दानिश्ता रिवायत लिहाजा पदे के तावील जरूरत निश्ता. मौला अब्दुल हई लखनवी किताब अल आसार अल मरफूआ फिल अखबार अल मौदूआ अहमद बदरिया चाप कर जमा तहकीक सर चाप शेर है किताब के लिखली रही च खलक द मवालिद नबवी ता चौरता मौलूद वाए ईद मिलाद वर्त वाए पाए मौक़ों के वो मौजू हदीस नकल गई बियाद या जाबिर रिवायत नकल करे. तो दा खुतवेश वजह दा दो रिवायतुना द अकल दावल पैदाइश और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नूर दावल पैदाइश दा द्वारा हदीसुना मौजूद है. दा काबिल बयान न दी पादिश नूर सुना च नूर सदी च अल्लाह हग पैदा करी. अवल दा मुंगा वेल ड्री सुन दी आया अर्श दे क कलम दे आओ कना उबदी. तबाज मुफस्सिरीन और द मुहद्दिसीन और आए दादा च कुरान मजीद दा फरमाई च वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई. तो देने इस्तदलाल की च दा दलील दे दे च अल्लाह प मखलूक के द टोलो नमक के उब पैदा करे. इस्तदलाल दागी द आयत करीमा न दे द इब्न जरीर तबरी और द नूर बाद मुफस्सिरीन और आए दे तरफ तरफ इतने इल्मी खबर हुई तो टोला नमक के अल्लाह से शे पैदा कर दे अगी हुई उबो. बाज मुफस्सिरीन बाज मुहद्दिसीन अगीरा कम हदीस से माले रे दागी पर बुनियाद दावी चे अव्वल मा खलक अल्लाहुल अर्श अल्लाह द टोला नमक के अर्श पैदा कर दे. दादा हाफिज इब्न तैमिया इब्न कसीर इब्न क़य्यिम इब्न रजब दागे मकतब फ़िक्र सोच लगा दे और द्रेम कौल पदे के दारे चला द टोलो नमक के अल्लाह कलम पैदा करे. दादरी वाला सुजना चूंकि यो हदीस के जिक्र दी कम हदीस से वाले देर पार वेले च अल्लाह दज़मके और आसमान द पैदाइशना 50 ज़रा काल मख के कलम तऊली कर ओएल चूली का आगे वक्त दा अल्लाह अर्श ओबो बांध दादरे वाला सुजना अगर तरतीब बांधे हुआ तो अखबार तरतीब बांधे पोश
چې د ټول نه مخکې اوبه پیدا شوي هغې نه وروستو عرش او د هغې نه وروستو قلم ترتیب دا معلومیږي خو که یو سړی دا ووایي چې نه قرآن نه خو معلومیږي چې اوبه دي نو ته وایې ټیک ده هغه اولی پیدایش دی د ټولو نه مخکې نو بیا د هغې نه وروسته په مخلوق کې څه شی پیدا کړی دی بیا وایه عرش یې پیدا کړی د بعض محدثینو رایه دا چې ګوره ټول نه مخکې اوبه پیدا دي دا ولې قرآن په خپله سره چلوه نو بیا قلم او عرش هغه وی دی معن پیدا کړي دي یو ځای الله دا دواړه یو ځای پیدا کړي خو دې باندې بیا دا سوال راځي چې څنګه یو ځای ایٹ اے ټایم یې پیدا کړل که نه څه وړاندې وروسته فرق پکې و چا رایه دا چې نه بلکل یو ځای پیدا کړل او د چا رایه دا چې نه قلم اول پیدا کړی دی خو د اوبو او د عرش نه وروسته دا تاویل لږ زیات ښه دی یعنې الله اول ځمکه پیدا کړه بیا عرش پیدا کړه خو د هغې نه وروسته بیا قلم پیدا کړو نو ورته ویل اکتب ولیک دا نن زمونږ نننی بحث دا شو چې خلق ابتدا د کوم ځای نه شوې ده ابتدا د اوبو نه شوې ده جعلنا من الماء کل شیء حی د هر څیز جون هغه د اوبو نه وروستو دی اوبو نه بغیر د انسان جون نه تېرېږي د هېڅ چا جون نه تېرېږي بلکې د کائنات تخلیق هغه شی هم د اوبو نه دی او هغه وخت الله عرش پیدا کړ نو عرش د هغه په اوبو باندې و عرش کوم ځای کې دی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره ناستو وریځ یې ولیدله تپوس یې وکړه دا څه شی دی کتاب العظمه کې ابو شیخ حدیث لیکلی دی حدیث صحیح دی هغې وی دا صحاب دی دا وریځ دا مزن دی خبرو کې مشغول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته پته شته دی چې د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره مزل دی هغه مقدار یو خو چې 50,000 کال مزل دی بیا د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې هم دغه عمره فاصله ده د هغې اسمان د بل اسمان منځ کې هم عمره فاصله ده اچھا د کائنات دی وسعت ته ګوره یہ تو وسعت وایي زمونږ خلک خپل ملک یې وګورئ ډېر لوی ملک دی چې بیا جاز کې سفر کوي د الله لوی دنیا را دا حدیث هم وره چې ته پوه شي خبر شي د یو ځمکې او د اسمان منځ کې 50,000 کاله دي بیا د بل اسمان او د بل اسمان کې هم 50,000 کاله دي او د اسمان نه څو دي وہ حساب کہو نا بیا دا غی پاس اسمان نم 50,000 کاله بره چې لړ شي نو بیا د الله عرش دی د کائنات د وسعت سوچ کوه اوس چې د دې خالق پیدا کوونکی څومره اکبر و کبیره څومره لوی دی څومره د هغه طاقت دی څومره د هغه قوت دی دا واړه واړه خدایان پیدا شوي هغې دا کارونه مونږ کوو پوټې غونده کار به وکړي په هغې به نوم خپل جوړوي دا کائنات الله پیدا کړی دی څه دپاره پیدا کړی دی جوړ کړی څه دپاره دی آیت کریمه چې ما ویلی نو په هغې کې هغه لیکلي دي هغه دا چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا ما پیدا کړي دي دپاره دی چې زه به خپل عبادت ته رابلم د انسان د پیدایش مقصد بل څه شی نه دی نسل ډیرول نه دی نسل خو ځناور هم ډېر ډوډۍ ګټل هم نه دی ډوډۍ زموږ نه ډېر شي خلک ښه ګټي عبدیت ځان کې پیدا کړې خپله مرتبه وپېژنئ د جیداد جوړولو دپاره الله مخلوق نه دی پیدا کړی نه دي پیدا کړي ما پیریان او انسانان مگر د دې مقصد دپاره چې زما عبادت وکړي ګوره دوه څیزونه یو مقصدي یو د هغې ذریعه ته موږ ضرورت ویلی شو ډوډۍ زموږ ضرورت دی مقصد نه دی
لباس زمونږه ضرورت دی، دا مقصد نه دی. خلک په مقصد او په ضرورت کې په فرق نه پوهېږي. مونځ به نه کوي، ولې ډوډۍ پسې منډې وایي. ډوډۍ مقصد خو نه دی، ذهن یې الټه کړی دی. د الله رب العزت د سنت د هغه د طریقې خلاف روان دي. تاسو د خوراک ګټلو نه منې کوي. دا تا ته هیڅوک نه وایي چې ته کار کسب مه کوه، بلکې تا ته دا وایي چې کار کسب هغه ضرورت دی، مقصد نه دی. زمونږ خلک چې غریبانان نو دي ډوډۍ پسې منډې وایي، هم مونځ نه کوي، روژه نه حج زکات خو به هم نه. او چې کله مالدار شي نو بیا بل شان الټه شي. یعنی دا غربت کې هم نقصان دی، مالدارۍ کې هم نقصان دی، الا من شاء الله. ډېر کم خلق وایي چې پای کې انسانیت موجود دی. د انسانیت شرف سره عبادت. انسان دې ته نه وي چې هغه دوه خپې دی روان دی. انسان هغه چاته وي چې هغه د الله عبدیت کوي، چې بندگی نه وي نو دی خو د ډنګر په شان دی. دا صاف د ډنګر دی. ډنګر بچی پیدا کوي، هغې له خوراک پیدا کوي، هغې له خوراک ورکوي، هغه لوی او هغه الوزي غټ شي بیا نور پیدا کوي. چې کله انسان هم صرف دغه کار کوي نو په دې کې او ډنګر کې څه فرق ده؟ بلکې الله خو ډنګر پیدا کړي په داسې انداز دی. قرآن فرمایي بعضې ولاړ دي ټول عمر نیغ ولاړ عبادت کوي، دا هغه عبدیت دی، بندګي ده. بعضې په څلور خپو باندې دي، یمشي الی اربع، دا ټول عمر د رکوع په حالت کې. بعض هغه دي چې یمشي علی بطنه، په خپله خېټه ګرځي، دا ټول عمر سجده کې پراته دي. الله د خپلې بندګۍ لپاره ډېر څه پیدا کړي دي. ونې بوټي ولاړې دي، ټول عمر ولاړې. څاروي د هغې ټول عمر بندګۍ کې تېرېږي، کیڑے مکوڑے ټول په ځمکه باندې رینګته، لیکن الله هغې له جزا او سزا نه ورکوي. جزا او سزا لپاره صرف دوه پیدا دي، جن او انس. د خپله بندګي وپېژنئ. د آدم علیه السلام د پیدایش مقصد دنیا کې څه هغه دا و چې د اولاد به د رب بندګي کوي. حلالي اولاد هغې چې د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار طریقه باندې رواني، د هغه حق دین باندې هغه منګولې لګولي، باطل نه وایو. یو سړی هغه به ویل قرآن کې لیکلي دي چې د پلار مور خبره ومنې، لکه څنګه قرآن لیکلي دي که چې واتبعت ملت آبائي، زه د خپلو مشرانو په دین پسې روانم. مار دی ورپسې مو وایه که نیمګړی آیتونه دی. واتبعت ملت آبائي څه شی؟ ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب. پیغمبرانی نو بیا ورپسې لاړ شه. داسې دوکه کوي دا خلک. د بار کې زمونږ نن د بحث خلاصه دا شوه چې الله رب العزت کائنات پیدا کو، خو د هغې نه مخکې درې څیزونه پیدا کړل. اوبې پیدا کړې، عرش پیدا کړ او قلم پیدا کړ. اسمانونه او ځمکه د دې نه وروسته پیدا شوي. دا ترتیب دی د خلق د کائنات. پاتې شو دوه خبرې چې الله د ټول نه مخکې عقل پیدا کړ، هغه حدیث نه دی موضوع. او بل هغه چې الله د ټول نه مخکې نور پیدا کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دنیا کې هیڅ د حدیث په کتاب کې د حدیث نشته. دا خبره دروغجن دي. دا کدرې سونه د حدیث نم ثابت دي او دا د قرآن نم ثابت دي. دغه موږ تطبیق وکړو چې ټول نمخ کې وبدي او بیا دا عرش او قلم یو ځای پیدا کړی. یا دا چې عرش ورپسې پیدا کړی او د دواو د پیدایش نه وروسته اول بیا قلم پیدا کړی. مفسرین او محدثین په دې طریقه دا تطبیق کوي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.